نفسیات یم کلینیکل سایکالوجست هم ورته ویل کیږي. نن به تاسو سره د نفسیات په اړه باندې خبرې کوم چې نفسیات څه شی دی. نفسیات راغلی څنګه دی، نفسیات لفظ څنګه جوړ شوی دی او د نفسیاتو خبرې څنګه شروع شوي. انسان چې کله دې دنیا ته راغلی دی هغه یو خپل سوچ سره راغلی دی. د هر انسان چې پیدا شي هغه بیا وخت سره لویږي، د هغه خپل یو سوچ د خپل یو سوچ زاویه وي. هغه سوچ په زاویه کې هغه خپل یو ژوند تېروي. چې کله د انسان وخت سره دا لویږي او د ده چې کوم سوچ دی هغه مضبوط وي، هغه د فیصلې کولو چې کوم قوت دی هغه کې هغه قوت او هغه صلاحیت وي او فیصله کول یو سخت حالات راغلو د پکې بې صبره نه شو. د چې کوم دی نو د خپل چې سوچ دی هغه بې صبره کېدو ته پرېنښودو. د بعض اوقات انسان حالات راشي او د سوچ ډېر خراب شي، دلته نه پوهېږي چې زه څه فیصله وکړم او زه کومه لار شم. دې سره سره چې کله انسان په وجود کې داسې څه کمی نه لري یا داسې څه چې کوم دی کیمیکل دي هغه کم نه وي، نو د هغه هم چې کوم دی نفسیات سره ډېر نږدې تعلق دی. او چې کله انسان خپل د ژوند په هره سټیج کې، په هره مرحله کې، په هره موقع کې د دې 4-5 شیزونو خیال ساتي، نو مطلب دا دی چې د انسان په احساساتو باندې روغ دی، د انسان په خپل سوچ باندې روغ دی، د انسان د خپل د ژوند باره کې، د خلکو باره کې، د انسانیت باره کې چې مثبت سوچ ساتي. دا خلک په نفسیاتو باندې روغ دي. چې کله دا انسان د خلکو لپاره احساس ساتي، دا انسان د خپل د ځان لپاره احساس ساتي، دا انسان د امید چې کومه رڼا ده دا د لاس نه پرېږدي، نو دا انسان په نفسیاتو باندې روغ دی او د خلک په نفسیات ویل کېږي. چې کله انسان شخصیت چې کوم دی دا مثبت شخصیت وي. بعض انسان شخصیت وي هغه داسې چې ډېر منفي وي، خو چې کله انسان شخصیت مثبت وي، چې کله انسان خپل چې کوم د ژوند یو ژوند تېرول چې کوم طریقې کار وي، د هر یو کار یو طریقې کار وي، خو چې کله هغه د ژوند د تېرولو طریقې کار هغه ته معلوم وي چې ما ژوند څنګه تېرول دي، زما په ژوند کې څه کول دي، ما ته څه حاصلول دي، ما ته څه نه دي حاصلول، زه به د ټیم څنګه خیال ساتم، زه به د خپل د وجود څنګه خیال ساتم، زه به د خوراک څنګه خیال ساتم، زه به د خپل د احساساتو څنګه خیال ساتم، زه به د خپل د سوچ څنګه خیال ساتم چې آیا دا سوچ د احساس ما د یو بل باندې حاوي نه شي. چې کله دا سوچ او دا احساس یو بل سره برابر وي د انسان په نفسیاتو باندې روغ وي. نفسیات چې کوم دي دا د هر انسان او د هر د ژوند یو ډېره ضروري حصه ده. او چې کله انسان نفسیاتي روغ وي د د ژوند هر چې کوم دی نو حصه، هر لړۍ چې کومه ده هغه روغه وي. چې کله انسان په خپل په ژوند کې فیصلې کولی شي، کله انسان د خپل د ژوند کې خپل ارد ګرد خلکو سره تعلقات صحیح ساتلی شي، چې کله انسان د خپل شخصیت چې کوم دی هغه برقرار ساتلی شي او د هغه په شخصیت کې څه داسې څه تبدیلي نه راځي چې کوم نه د خلکو ته یا د هغه ته خپل ځان دپاره نقصان وي، نو دغه چې کوم حالت وي د انسان د شخصیت روغتیا، د انسان د سوچ روغتیا، د انسان د خپل د ځان دپاره احساس، مثبت احساس، د انسان د نورو خلکو دپاره مثبت احساس او د هغوی خیال ساتل، دا نفسیات